السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه دی؟ خیر دی؟ برابر یې؟ سورګی څنګه حالات دي؟ ان شاء الله امید لرو چې تاسو به ښه برابر وئ. د الله نه دا ډېره تمه ده. نن یو نوی ویډیو سره راغلی یم تاسو ته یو بهترینه موضوع باندې. یو بهترینه ویډیو هغه ده چې دا نن سبا په څاروو کې کوم ځناورو کې کوم حیواناتو کې څاروو کې بیزوبانو څاروو کې کوم مرض راغلی دی، لمپي سکین. لمپي سکین ډېر خطرناک بیماري ده. آیا دې دپاره څه علاج شته او که نه؟ خصوصا بالخصوص قرآني علاج. نو د هغې دپاره انشاءالله موږ تاسو ته یو بهترینه وظیفه راوړو. لهذا تاسو موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، سکیپ یې نه کوئ. انشاءالله د الله فضل سره ستاسو کار به کور کېږي، خو لیکن چې تاسو په وخت باندې دغه بیماري علاج وکړئ او هغه علاج چې کوم دی هغه قرآني علاج دی. انشاءالله موږ تاسو ته ښایو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ټولو نه اول تاسو به داسې کار وکئ چې روټۍ به راواخلئ او په روټۍ به درې حصې کوئ. درې حصې مطلب داسې چې په اوله حصه باندې به ولیکئ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سورة انعام آیات نمبر 17 دقه آیات به ولیکئ. چې کله دا آیات تاسو ولیکئ د دقه سره سره به دویمه داد به ولیکئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. او دریم به سره دا جمله ولیکئ بسم الله أرقيك ومن شر كل شيء يؤذيك. دقه الفاظ به ولیکئ. ځان ته خیر دا ویډیو بار بار اورئ، لږ مزه کوئ ځان ته. انشاءالله دا به تاسو دپاره یو حصه شي. دویمه حصه به تاسو داسې وکئ. په دویمه حصه به آیات الشفا انشاءالله زه تاسو ته وایم په مزه مزه باندې. نو که داسې م لیکلی شو ردین یې ولیکئ، او که داسې م نشو لیکلی نو تاسو زه به د آیات حوالې در کوم، تاسو د هغې ترتیب باندې ولیکئ. نو ټولو نه اول آیات الشفا د هغه آیاتونه دي چې الله رب العالمین په قرآن کې د دې دپاره رالیږلي چې په دې کې هر قسم شفا شته دی. هر قسم بیماري هغه الله رب العالمین دې کې اچولې ده او په دې باندې الله رب العالمین ښه کوي کم قسم بیماری چې. د ټولو نه اول د سورې توبې آیات نمبر 9 ویشفي صدور قوم مؤمنین دقه به ولیکئ. همدقه ځای پسې به بیا وشفاء لما فی الصدور سورې یونس 10 آیات دی. دریم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس سورې نحل 14 آیات 16 نمبر. څلورم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة بني إسرائيل 17 نمبر آيات. پنځم وإذا مرضت فهو يشفين سورة الشعراء آيات نمبر 26. شپږم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء سورة حامیم سجده 41 آيات. دا شپږ آیاتونه به دویم سخت جوړ کی. نو ګوره اولنی دی هغه درې ولیکل، هغې نه به بلپن باندې سیده به کرله راکاږي، او بیا به په دویم کې دا شپږ ولیکي، بیا به کرله راکاږي، او دریم ځل به ښکته سر کې اخري سر ته به بیا که سورې اخلاص ته لیکلی شه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ام سیده. او که سورې اخلاص ته نشي لیکلی نو سورې فاتحه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ټول صورت به ولیکي. دا به درې شي. نو درې حصې به شي. یو به ورله سهار یو حصه ورکړي، بل به ورله غرمه ورکړي، او بل به ورله ماښام ورکړي. انشاءالله ما پخپله 45 څاروي دم کړه، 45 څاروي بفضل الله وعونه. نه ستاسو دپاره ویم، خالص د الله د رضا دپاره. الحمدلله ټول الله رب العالمین بچ کړل. یو پکې تر دې حده پورې رسېدلی و چې هغه پاڅېدی نه شه، په ځمکه باندې به پروت و او بلکل پاڅېدی نشته، خولې نه به یې هغه زګونه شان تبېدل. او ما ورله دغه ترتیب وکړ او خالص په الله مې توکل او یقین وکړ. الله رب العالمین هغه څاروي برابر کړل. نه د چا نه کې دا تمه ساتلې ده چې ما ته به څوک ښه ووایي، نه مې د چا نه څه امید ساتلی دی، او نه دا امیدونه موږ ساتو، او نه د چا نه دا تمې ساتو. خالص د الله د رضا دپاره. تاسو ته هم خالص د الله د رضا دپاره دا طریقه موږ وښودله، دا به وکئ. اوس د دې نه علاوه عموما به یو عمل بل کوئ چې هغه به عموما د ټولو حیواناتو دپاره، ټولو څاروو دپاره به هغه ډېر زیات بهتره مفید وي. هغه داسې چې 3 ورځې مسلسل، خو په ورځ کې هره ورځ به 3 ورځې مسلسل سار غرمه ماښام
درې ځله سورې فاتحه الحمدلله رب العالمین صورت، 7 ځله آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم، بیا 3 ځله قل هو الله صورت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، او 3 ځله بیا سورې فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، او 3 ځله سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وريو زله بیا ویم سار 3 ځله سورة فاتحه، 7 ځله آیات الکرسی، 3 ځله قل هو الله احد صورت، 3 ځله قل اعوذ برب الفلق صورت، او 3 ځله قل اعوذ برب الناس صورت. دا به سار پې ووایي او چوف به یې کوي، شوف یا کوف. او 3 ځله به د غرمې نه ووایي او غرمه کې به هم دغه شان ترتیب وکړئ ماسپښین نه په اوداسه کې، او 3 ځله به پې هر یو دغه شان دغه ترتیب باندې به ماښام کې مو وایي 3 ځله سورې فاتحه، 7 ځله آیت الکرسی، 3 ځله قل هو الله احد صورت، 3 ځله قل اعوذ برب الفلق صورت، او 3 ځله قل اعوذ برب الناس صورت. چې کله دا تاسو یوه ورځ ووایي تاسو به د خپلو څارو انشاءالله حیواناتو فرق معلوم کړئ چې څومره فرق پکې راغلی دی. دویمه ورځ دوباره چې کله تاسو بیا ووایئ انشاءالله تاسو به نور هم فرق معلوم کوي، او درېیمه ورځ بالکل تاسو به فرق معلوم کوي. یو یاره بله خبره واورئ، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله رب العالمین هر داسې مرض چې هغه راوستی دی هغې دپاره الله رب العالمین سورې فاتحه شفا ګرځولې ده. سورې فاتحې ته یو نوم سورې شفا هم وایي ځکه لأن فیها شفاء من کل داء، د هر قسم بیماری دپاره د هر قسم مرض دپاره په دې کې شفا شته دی. سورې فاتحه ډېر په کثرت سره وایي او دا په هر څه باندې لولئ تاسو انشاءالله تکالیف هر څه بیماری به ختمیږي. یو خبره بله ځان سره واورئ، مرض پورې کېږي نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عدوه ولا طیرة فی الاسلام، په اسلام کې بیماری پورې کېدل نشته دی چې بیماری به پورې شي او یو مرض نه بل ته. یو بل حدیث کې راځي چې فر من المجذوم فرارک من الاسد، چې چاته جذام مرض لګېدلی هغې نه داسې تخته لکه څرنګه چې د زمري نه سړی تښتي. د هغې کې یو وجه دا ده چې د بعضې خلکو نظریه کمزوري نو هغه یېرېږي. د کرونا حالات کې الحمدلله ثم الحمدلله موږ چېرې د کرونا مریض نه یو خبل خواطلي نه یو، لهذا د عمل به وکړئ په دغه ترتیب باندې، او ما ته په کومنټس کې انشاءالله جواب راکړئ. انشاءالله دا فرق به تاسو محسوس کړئ. که په دې طریقه پوه نه شئ بیا به انشاءالله تاسو ته زه په ویډیو کې طریقه هم جوړه کړم. یو عاجزانه درخواست، زموږ چینل ځان سره خامخا سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ، او انشاءالله موږ ستاسو د فایدې دپاره خالص ستاسو د پیسې دغه دپاره فایدې دپاره نه دي کې ویکسین کار کوي، دا ویکسین هم نشته، دا ټوله دوکه ده او دې دوکه کې تاسو پرې نه وځئ. لهذا نه ویکسین کار کوي نه نور بل څه کار کوي، مه چېرته میاګان راولئ، مه دغه شانته بندونه تعویزونه وغیره ورته اچوئ. بس خالص همدغه طریقه ده، په دغه ترتیب باندې انشاءالله دم کوي بفضل الله وعونه. ما چې څومره دم کړل الله رب العالمین ټیک کړل، خو تاسو کې خالص اخلاص نیت او صحیح نیت ساتئ. یو ځله بیا هم چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او تسلی دپاره موږ ته جواب راکړئ. والسلام.